بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو تاسو څنګه پته ده هر سړی په دې دور کې د رزق په کشمکش کې دی او د رزق په تلاش کې دی. څوک په یوه طریقه باندې حاصلوي او څوک په بله طریقه باندې حاصلوي. خو دا خوش قسمتي زموږ استاد ته ده چې یو ورور مسلمان د خپل رزق حلال لپاره او په ښایسته طریقه باندې رزق ګټل د خپلو بچو دپاره دا هم یو عبادت دی. د عبادت په طریقه باندې په صحیح طریقه باندې سړی رزق وګټي او خپلو بچو له ګټه وکړي، خو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړي نو دا انسان چې دا تاجر چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا امانتدار دی او دا رښتینی تاجر دی. دې که فراډ ونه کړي، دوکه ونه کړي نو دا به بیا د پیغمبرانو په سب کې راپاسي. ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت د کار سره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تجارت په خپله کړی دی او تجارت یو داسې بهترینه پیشه ده چې په دې تجارت په وجه باندې انسان له الله رب العالمین رزق هم ورکوي او بل د دې تجارت په وجه باندې ډېر خلکو ته فایدې هم حاصلېږي او ډېر مسلمانان چې دي د هغې نه مستفید کېږي. نو د دې وجې نه دا یو بهترینه پیشه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خوښه کړې ده او باقاعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دعوت ورکړی دی چې په تمامو پیشو کې بهترینه پیشه چې د هغه تجارت دی. نو دا تجارت چې کله موږ او تاسو په صحیح طریقه باندې وکړو، دا دې کې دروغ ونه وایو، دې کې فراډ ونه کړو، دې کې دوکه ونه کړو، نو دا تجارت چې دی به زما ستا لپاره د دنیا او د آخرت دواړه ګټه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېرو موقعو باندې خپل صحابه کرامو ته دا تعلیم ورکړی. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووتو د خپل حجرې نه مدینې په بازار کې ګرځي، یو کس یې ولیدو چې کجورې خرڅوي، صحابي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کجورو نه داسې لاندې لاس وردغه کو، دا لاس یې ته ورلاندې کو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې لاس ته بلل او لونوالی ورسېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي نه تپوس کوي داسې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه نه تپوس وکړو نو هغه ورته وایي د الله رسوله بېګا باران شوی و. نو چې کله باران شوی نو د هغې په وجه باندې دا اوبه لاندې تللي دي او دا پاسه کجورې چې دا وچې پاتې شوي د الله رسوله ما دوکه نه ده کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل وره خبردار من غشنا فلیس منا. چا چې دو نمبري وکړه، ملاوټ وکړو، دا زما د تابعدار امت نه ګوری نه دی. ټیک ده چې تا په دې نیت باندې نه دي کړي چې یاره دا لاندې خیر دی دا لمدي دي دا به درنې خېږي او دا پاسه وچې دي نو پاسه سړی به پې دوکه کېږي هغه وچو په نیت باندې ویلي. خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابي داسې نه و چې همداسې کار یې کړی و، دا فراډ یې کړی و، دا دوکه هغه نه وه کړی. او نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله رسوله سما ورته رسېدلی. مولي صاحب ناست دی، نو مراد ترې نه باران دی چې باران ورته رسېدلی و نو د باران په وجه باندې چې دی د لاندې کجورې لمدې پاتې شوي د الله رسوله پرې پاسه باندې نور راغلی نو دا وچې شوي دي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل تا به داسې کار کړی وی چې دا به دې مکس کړی وی، دا به یو ځای کړی وی او د هغې نه وروسته به بیا دا خرڅولی نو دا ستا دپاره بهترینه پیدا و نفع وه او ګټه وه. نو عزتمندو تجارت بهترینه پیشه ده، خو چې ما او تا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړو، د صحابه کرامو په طریقه باندې وکړو. څنګه ډېر صحابه کرام داسې وو، تاسو مشهوره خبره را ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې و دا عظیم تجارو، هغه هم وایي د کپړې کاروبار کوو. زموږ استاسو هغه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه هم یو لوی تاجر او علما وایي چې د ټولو نه زیات تجارت امام بونیفر رحمه الله کړی نو هغه د کپړې کړی. اوس داسې مولي صاحب راته وویل چې دا دوکان هم د کپړې دی، نو دا بهترینه پیشه ده هر قسمه تجارت، خو خصوصا بیا د کپړې کاروبار هم دا لوی لوی علما هم کړی دی. علما چې تاسو سره ناست دي قاري صاحب او د بل مولانا صاحب زموږ سره یو ځای په مدرسه کې نو دوی هم دې کاروبار ته چې لاس اچولی دی او د خپلو بچو دپاره به رزق حلال پکې تلاش کوي نو دا د دې دپاره د دنیا کې هم د سعادت د زندګۍ لپاره او په آخرت کې اخروي زندګۍ کې د الله رب العالمین دیولم په هغې کې به پیدا ورکوي. ولې چې ته انسان پیدا لټوي او د هغې ته په صحیح طریقه باندې لین دین کې الله رب العالمین د یو څو خبرې مو کړي د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا